زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله رمضان المبارک د انسانانو د مغفرت لپاره یو عظیمه موقع پیدا کړې ده. حدیث مبارک کی راضی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی چې د رمضان المبارک دا اولنی عشره د مسلمانانو د پاره رحمت ده، او دویمه عشره د مسلمانانو د پاره مغفرت ده، او دریمه عشره د مسلمانانو د پاره عتق من النیران، یعنی د جهنم د اور نه خلاصېدل دي. حدیث مبارک کی راضی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی چې کله یو انسان د رمضان المبارک روجی ونیسی نو په آخري ورځ باندې الله جل جلاله د فرشتو نه تپوس کوي چې فرشتو تاسو مالا جواب راکئ چې کله یو انسان خپل مزدوری پوره کی او هغه د چوټۍ په ټیم کې کور ته ځي نو مالک له څه کول پکار دی؟ نو فرشته عرض کوي الله مالک له دا کول پکار دی چې د هغه مزدوری پوره ورکړي. لہذا الله جل جلاله فرشتو ته وایي تاسو ګواه اوسئ چې د رمضان المبارک د روجو په بدله کې دی انسانانو ته ما خپل رضا هم ورکړه او د دیو ټول ګناهونه مې هم معاف کړه او دیو مې د جهنم د اور نه چې کوم دی نو خلاص کړه. نو الله جل جلاله په رمضان المبارک کې د دې د راتلو سره ډیر زیات نعمتونه انسان ته ورکوي، او بیا د هر یو څیز یو نچوړ او خلاصی د رمضان المبارک نچوړ او خلاصه دا په دې اخیری عشره کې پرته ده. علماء کرام فرمایي چې د ټول کال خلاصه او نچوړ الله جل جلاله رمضان المبارک دا پوره میاشت ګرځولې ده. یعنی که یو انسان اغا الله جل جلاله نافرمانی وکي او د خپل رمضان المبارک درست کی برابری کی نو د دې رمضان المبارک داسې ښکلی اثر دی، داسې شاندار اثر دی چې د دې یوې میاشتې د کبله الله جل جلاله د دې انسان د 11 میاشتو دا ګناهونه معاف کوي. او که چېرې یو انسان په رمضان المبارک کې کوتاهي د نه وشي او دی بیا په دې اخیری عشره کې ځان الله ته وسپاري، عبادت په صحیح طریقې سره شروع کی، نو الله جل جلاله د نور رمضان المبارک د دې دوو عشرو دا کمزوری او کوتاهی الله جل جلاله د دې اخیری عشرې د وجې نه معاف کوي. او بیا که چېرې په اخیری عشره کې هم دا انسان په نورو ورځو باندې هغه عبادت ونه کړي کوم چې پکار دی، او دی د لیلة القدر یعنی د عزت تا شپه چې کومه ده د قدر او د تعظیم دا کومه شپه چې ده که دا انسان ژوندی کړي نو الله جل جلاله د ټول عمر ګناهونه چې کوم دی نو الله جل جلاله معاف کړي. نو د خبرې مقصد درونو دا دی چې ګوره رمضان المبارک چې کله نو راغلی ورځ دوه پکې پاتې وو نو په هغه وخت کې ګوره مونږه دا سودا کوله چې یاره رمضان المبارک را روان دی زه به پکې عبادت کوم، دا به کوم هغه به کوم. هغه رمضان المبارک په مونږ باندې راغی د نیمې نه زیات تیر شو، بلکې د درېمې حصې چې کوم دی نو شروعات دي او هغه درېمه حصه دا روانه ده، ایله شپږ ورځې چې کوم دی نو په رمضان المبارک کې پاتې شو. محاسبه پکار ده، د ځان سره دا سودا پکار ده چې رمضان المبارک شروع کېده زه څنګه وم، رمضان المبارک دا دی په ختمېدو دی زه څنګه یم، ما د قرآن مجید تلاوت څومره وکړه، ما څو ختمونه وکړه، ما صدقه څومره ورکړه،
ما په خپلو اعمالو کې څومره تبدیلي راوست. د دې سیز سوچ او فکر پکار دی. نو او چې کله دا سوچ او فکر وشي نو رونو د اخیری عشره مخکې ما حدیث بیان کړی دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره عظیم الشان هستی ده. په دنیا کې د ټولو نه محبوب ترین شخصیت دی الله جل جلاله ته. خو لیکن چې کله به د رمضان المبارک د اخیری عشره شروع کېده نو په دې کې به عبادت له زور ورک. عام معمول کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې رونولو نه منع فرمایلی ده چې تاسو شپه مه رونوئ. که عبادت کوئ نو د عبادت دپاره هم شپه مه رونوئ، ځکه ولی عینک علیک حق ولجسدک علیک حق ولزوجک علیک حق، ځکه ستا د وجود په تا باندې حق دی، هغې له به آرام ورکې. ستا د سترګو په تا باندې حق دی، هغې له به خوب ورکې. ستا د بیبي په تا باندې حق دی، هغې ته به وخت ورکې. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلسل شپه رونول په عامو ورځو کې د دې نه منع فرمایلې ده. او د رمضان المبارک په دې اخیری عشره کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معمولاتو کې دا راځي. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، کله چې بعد رمضان المبارک د اخیری شپې ورځې رالی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو څو کارونه کول. اولنی کار به دا کا او شد میزرا، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خپل لنګ مضبوط کو. خپل لنګ مضبوط څه مطلب دی؟ یعنی مونږ وایو د پلانکی کار ته بډې ووالي، نو څوک بډې نه وایي هغې کار ته، خو دومره پورې کار دی چې ځان ورته برابر کي، ځان ورته مضبوط کی. اراده دا وکړي چې د مخکیني نه به زه په دې کار کې زیات کوشش کوم. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په دې اخیری عشره کې یعنی بڑی وهلی عبادت تا خپل لنګ به مضبوط کو، ملا به ورته وتړله. یو کار به دا. دویم کار به سکاو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایقظ اهله. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپل هم یخو او کم اهل عیالو نو هغه به هم په دې اخیری عشره کې را پاسول چې عبادت وکړي. د دې اخیری عشرې یوه لمحه ګوره یاد ساته، دا قیمتي ده، هسې نه چې دا زمونږ نه دغسې فضول لاړ شي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په دې اخیری عشره کې دغه معمولات کول. او دا معمولات ولې انسان کوي په اخیری عشره کې؟ ځکه چې په دې اخیری عشره کې یو شپه ده او هغه شپه د رمضان المبارک نه چوړ دی. چاته چې دغه شپه نصیب شو یقینا دته د دنیا او په دې دنیا کې چې څه دي دا ټول نعمتونه د انسان ته نصیب شو. دومره لوی فضیلت د دې اخیری شپې راغلی دی د رمضان المبارک د دې تعظیم والا شپې د شب قدر چې ورته مونږ تاسو وایو لیلة القدر، چې قرآن مجید کې الله جل جلاله باقاعده د دې په سر باندې یو صورت جدا نازل کړی. د دې نه اندازه ولګوئ چې دا شپه څومره برکت والا شپه. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې بېشکه ما په تاسو باندې دا قرآن مجید ای پیغمبره په لیلة القدر کې نازل کړی دی. او په لیلة القدر کې د قرآن د نزول مطلب دا دی چې الله جل جلاله د بره اسمان نه د لوح محفوظ نه لاندې بیت العزت ته قرآن مجید په یو ځل باندې نازل کړ، په دغه شپه باندې د لیلة القدر په دغه مبارکه شپه باندې. او بیا الله جل جلاله چې کله اسمان ته هم قرآن مجید نازلاو نو اولنی وحی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په رمضان المبارک کې په دې اخیری عشره کې په لیلة القدر کې یعنی دغه عزت په شپې باندې کړی. بعضې علما وایي 23، بعضې علما کرام وایي 25 او بعضې علما کرام وایي 27 په دې شپه باندې الله جل جلاله د قرآن اولنی وحی لاندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کړی. نو اوس د قرآن مجید چې یو دستوري کتاب دی، یو قانون دی د مسلمانانو دپاره، هغه چې الله جل جلاله منتخب کاو نو ګوره سینې ورلکه به منتخب کړه.
په ټولو انسانانو کې د ټولو نه بهترین سینه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه منتخب او فرشته ورلکه منتخب کړه چې راوړي به په ټولو فرشتو او ملائکو کې د ټولو نه معظمه او مشرفه فرشته جبريل امین د هغې دپاره منتخب. وستاسو اندازه ولګوئ چې الله جل جلاله به په ټولو ورځو او شپو کې د هغې دپاره هغه شپه منتخب کوي چې په ټول کال کې د هغې نه چې کوم دی نو بله معتبره شپه نه وي. هغه کومه شپه وه؟ هغه د دې رمضان المبارک په دې اخرو شپو کې یوه شپه. علماء کرام وایي الله جل جلاله درې شپې داسې پیدا کړي دي چې د هغې مقابله نورې شپې نشي کولی. یو د اسلامي میاشتې د رجب 28مه شپه چې شب معراج ورته مونږ وایو، په کومه شپه باندې چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بره اسمان ته معراج شوی او بره اسمان ته تللی او د الله جل جلاله ملاقات، یو دغه شپه ده، دا ډېره برکتي شپه ده. او بله شپه د 15 شعبان شپه ده چې مونږ او تاسو ورته د شو قدر شپه وایو. برکت والا شپه ورته قرآن مجید کې ویلی شوې د سوره دخان کې. نو دا شپه د دې شپې مقابله نشي کولی. او بیا دا دواړه شپې په رمضان المبارک کې په اخیری عشره کې چې کومه شپه راځي لیلة القدر، د دغې شپې مقابله دا دواړه شپې نشي کولی. یعنی مطلب دا شو چې الله جل جلاله په شپو کې کومه شپه بهترین شپه د دعاګانو د قبولیت شپه هغه که پیدا کړې ده نو هغه دا یو څو ورځې پاتې دي په دې کې یوه شپه ده، هغه الله جل جلاله پیدا کړې. انا انزلناه فی لیلة القدر، بېشکه وایي مونږ دا قرآن مجید په لیلة القدر کې نازل کړ. قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد کړ. او د دې صورت شان نزول دا و چې صحابه کرامو به ډېر زیات عبادت کاو او ډېر شوق سره به عبادت کا. په یو موقع باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه چې پخوانو امتونو به په هغې کې بعضې بزرګان داسې وو چې هغوی به ډېر زیات عبادت کاو. نو صحابه کرامو ورته وویل ای د الله رسوله هغوی خو به ځکه عبادت ډېر کاو چې عمرونه ورله الله ډېر ورکړي، 1000 کاله 900 کاله حضرت نوح علیه السلام صرف څه کړی تبلیغ کړی دی. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې صحابه کرام ورته دا خبره پیش کړه چې د الله رسوله هغه خو به عبادت ځکه کاو نیکۍ ځکه ډېرې وې چې عمر ورله الله جل جلاله ډېر ورکړی. زمونږ خو عمرونه 80 او یا کاله عمر او په هغې کې که سوچ وکړي نو چې 80 کاله عمر شي د یو انسان هم نو 30 کاله شپه شوه او 30 کاله ورځ شوه، نو څو پاتې شو؟ 30 پاتې شو که نه؟ زما خبرې ته هم خو سوچ دی که نه چې 80 کاله عمر دی یو انسان نو 30 کاله پکې څه شوله؟ شپه شوه، 30 کاله پکې ورځ شوله، نو د انسان عمر څومره پاتې شو؟ 30 کاله پاتې شو. په دې 30 کالو کې 15 کاله څه دي؟ ځواني ده. انسان په خبت باندې نه پوهېږي، ماشومتوب دی. 15 دغه لرې که څو پاتې شو؟ په دې کې 15 کاله پاتې شو. د واده چې دی وکړه د واده نه بعد د بچو غم دی، د کور والا غم دی. څه عمر دی دغه لرې که او څه دی هغه لرې که چې انسان بوډا شي نو د خپلو کړو وړو نه وځي، اندامونه یې کار پرېږدي، عبادت ته داسې توجه نه وي چې کوم عبادت ځوان کولی شي. لہذا څه عمر دی دغه لرې که نو په منځ کې معمولي غونته کې عمر پاتې شو. نو ای د الله رسوله مونږ به چې کوم دی نو په دې کې څنګه عبادت وکړو او څومره لوړې درجې به د ځان دپاره حاصلي. بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو قصه بیان کړه چې په بني اسرائیلو کې یا په تیرو امتونو کې داسې انبیاء کرام تیر شوي وو چې هغوی اتیا کاله د سترګې د رپ عمره د الله جل جلاله د ذکر نه غفلت نه و کړی. هر وخت به هغه الله جل جلاله به یاداو، د الله جل جلاله ذکر به کاو. حضرت حزقیل علیه السلام، حضرت زکریا علیه السلام، حضرت ایوب علیه السلام او حضرت شمعون بن نون علیه السلام. مزید حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو قصه بیان کړه. صحابه کرامو پخوانی امتونو کې یو بزرگ تیر شوی دی، هغې ته الله جل جلاله ډېر عمر ورکړی و.
د ورځې به جهاد کا او د شپې به ټوله شپه الله جل جلاله ته په مصلی باندې تیروله او د الله جل جلاله عبادت به کا او الله جل جلاله ورته زر بچی ورکړو او ار یو بچی به په یو میاشت کې یو بچی ولېږه جهاد له هغه به شهید شو بیا به پسې بل ولېږه بیا به پسې بل ولېږه نو زر بچی ورکړي او په زرو میاشتو کې زر بچی د الله جل جلاله په لاره کې قربان کړ داسې بزرګانو چې کله صحابه کرامو دا قصه واورېده نو ډېر زیات شوق پیدا شو چې کاش مونږ هم داسې عبادت کړی وی مونږ هم داسې جهاد کړی وی مونږ هم داسې قرباني ورکړی وی خو عمر کم دی بچی دومره نشته دی وسایل دومره نشته دی الله جل جلاله آیاتونه نازل کړه انا انزلناه فی لیلة القدر چې ما دا قرآن نازل کړی دی پیغمبره په لیلة القدر کې وما ادراک ما لیلة القدر او زما استاد شوق د پاره د صحابه کرامو د شوق د پاره الله جل جلاله انداز بدل کړ د آیاتونو وما ادراک ما لیلة القدر تا ته پته شته ده یا تا ته څه پته ده چې دا لیلة القدر څومره عظیم الشان شپه ده چې شوق پیدا شي چې ورې دا به څومره عظیم الشان وي ورېږه الله جل جلاله سے ارشاد فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر چې اے امت محمدی الله جل جلاله چې کومه شپه تاسو له یوه درکړې ده د هغې خلکو خو به عمرونه داسې وو په زرګونو کاله خو تاسو لا چې الله جل جلاله کومه یوه شپه درکړې ده په رمضان المبارک کې او د هغې په اخرۍ عشره کې نو د هغې عبادت د الله جل جلاله په نس باندې د زرو میاشتو د عبادت نه سیوا دی د زرو میاشتو د عبادت نه سیوا دی ګوره دا یو خبر اورېدل دي او یو خبره مضغوط او زړه ته کوزول دي دا خبره موږ بار بار اورو چې یاره په لیلة القدر کې چا عبادت وکړو نو د زرو میاشتو نه زیات عبادت کړی دی په دې خبره باندې ځان پوهه کوي څه مطلب دی ګوره قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر په دې لیلة القدر کې عبادت کول دا داسې دي لکه د زرو میاشتو د عبادت نه سیوا چې چا څه کړی عبادت کړی اوس قرآن مجید کې د دې تذکره نشته دی چې خیر من الف صلات من خیر من الف شهر یعنی د صلات ټکی ورسره نشته دی چې یاره دومره عبادت اجر به ولس خدای ورکوي لکه چې د زرو میاشتو عبادت مونځ وکړي او په مونځ باندې چې کوم دی نو څومره اجر میلاویږي یا چې کوم دی نو زکات ورکړي په زرو میاشتو کې نو دومره اجر به ورته میلاویږي یا صدقه ورکړي یا خیرات ورکړي یا د چا خدمت وکړي داسې ټکی پکې نه دی ذکر کړی بلکې الله جل جلاله مونږ مسلمانانو ته دا وایي چې ای مسلمانانو په دنیا کې چې د ټولو نه زما په نیز باندې مقبول کوم یو عبادت دی که چا دا شپه ژوندی کړه نو هغه ټول عبادتونه د هغې نه به زیات اجر او ثواب د زرو میاشتو نه د انسان له زه ورکوم په بل یو نهج باندې تاسو پوهم قرآن مجید کې الله جل جلاله زر میاشتې ذکر کړي چې د هغې نه چې کوم دی نو 83 کال او څه د پاسه میاشتې جوړېږي 83 کال او څه د پاسه میاشتې چې چا یوه شپه ژوندی کړي اوس دا په رمضان المبارک خو د انسان په ژوند کې یو پیر نه راځي که نه مونږ چې څومره کسان ناست یو کم از کم د چا په ژوند کې به 20 ځله راغلی د چا په ژوند کې به 15 ځله راغلی اوس په حساب وکړه چې یو رمضان المبارک کې تا ته د زرو میاشتو نه زیات د عبادت ثواب میلاو شو په بل کال کې بیا په بل کال کې بیا په بل کال کې بیا نو د دې نه څومره حساب جوړ شو معلومیږي دا چې الله جل جلاله مونږ ته دا ښیي چې یاد ساته زما سره بعضې اعمال داسې دي چې د هغې کاونټینګ کېږي د هغې څه کېږي حساب کېږي شمار کېږي د رمضان المبارک په دې اخیری میاشت کې چې کومه په دې اخیری عشره کې چې کومه شپه ده زه په دې باندې انسان له دومره اجر او ثواب ورکوم چې د هغې شمېر هم نه دی معلوم په دې خبره باندې پوهېږئ که نه چې شمېرې نه دی معلوم په بل یو طریقه باندې تاسو پوه په قرآن مجید کې الله جل جلاله زر دا تعداد ذکر کړي علماو لیکلي دي چې په عربو کې
د هغوی په نسبت باندې په دغه زمانه کې د زرو نه غټه انسه چاته نه و معلوم، د زرو نه غټه انسه چاته نه و معلوم. د دې وجې نه الله جل جلاله وی چې د دوی ذهن د زرو پورې رسي. راشه زه ورته ووایم چې د زرو میاشتو پورې نه، د زرو میاشتو نه زیات اجر او ثواب. مونږ وایو دا خیر اسم تفضیل صیغه ده. اسم تفضیل دې ته وایي چې هغه لري انتهای معلومه نه وي. لکه الله جل جلاله لوی دی، نو لوی دی نو اوس انتها نشته دی چې څومره لوی دی. نو الله جل جلاله مونږ او تاسو ته دا وایي چې ګوره په دغه زمانه کې د زرو پورې فکر و، د زرو پورې اندازه وه، هندسه د زرو پورې وه. لہذا دغه خلکو زر انسان اغستا. تاسو په زمانه کې چې که دا عربي که دا کربي که دا پیدمي که هر یو شی تاسو په خپل وخت کې د خپل زمانې غټه انسان راواخلئ، د هغې نه لهم زیات اجر او ثواب په دې باندې درکوم. په دې آیت په مطلب باندې پوه شوئ او خوند یې درکړه دې مطلب که نه؟ کاش کچرې مونږ له چې کوم دی نو عبادت هم په دې شپه کې خوند راکړي نو څومره به ښه وي. مونږ ژوند ګورئ داسې په هوا کې تېر شو. حضرت یحیی علیه السلام متعلق راځي. یحیی علیه السلام به ډېر زیات ژړل، چې چا به لیده جو ژړل. یو ورځ ورته عیسی علیه السلام وی یحیی وروره وی ډېر زیات ژاړې، د الله جل جلاله د ذات نه دې څه امید نشته دی د رحم او د عفو که چې ته دومره ژاړې؟ نو د الله جل جلاله ذات خو چې کوم دی نو ډېر رحیم دی، کریم دی، عفو والا دی. او عیسی علیه السلام چې کوم دی نو هغه به وایي خاندل ډېر. نو عیسی علیه السلام ته یحیی علیه السلام وایي چې وروره زه چې تا ګورم نو ته خاندې، د الله جل جلاله چې کومه یره ده د هغې نه دې ګورې زړه کې خوف نشته دی که چې ته داسې خاندې؟ حالانکې یره خو دومره وه د حضرت عیسی علیه السلام چې قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې کله قیامت برپا شي او د عیسایان د الله جل جلاله مخې ته پیش شي، نو دیو عیسایان به وایي چې مونږ ته چې کوم دی نو زمونږ پیغمبر ویلي چې ما خدای وګڼئ. عیسی علیه السلام به یادوي. نو وایي الله جل جلاله به د عیسی علیه السلام راوغواړي او تپوس به ترې کوي چې اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین من دون الله، تا دې خلکو ته ویلي دې خپل امت ته چې ما او زما مور چې کوم دی نو دا خدای وګڼئ. نو په عیسی علیه السلام باندې به داسې یره تاری شي چې د انسان نه خولیږي او د عیسی علیه السلام نه بعد د خولو په ځای د الله جل جلاله د یرې د وجې نه وینه روانه شي په دې اعضاو. دومره یره وه ورسره د الله. خو بهرحال دواړه د یوې زمانې خلق دی نو د یو بل نه تپوس الله جل جلاله پې وحي وکړله، جبریل امین راولېږه دواړو ته. وی عیسی ته خپله شپه د یحیی غونته کې جوړه که او یحیی ته خپله ورځ د عیسی غونته کې جوړه که چې شپه دې د جړا نه بغیر تېره شي. ته داسې وګڼه چې دا شپه زما په ژوند کې د سرې نه راغلې نه ده. اوس زمونږ شپې تېرېږي، ورځې تېرېږي، خو نشته دی څوک چې الله ته وژاړي، رب ته آواز وکړي. د رب دربار خو کولاو دی، د رب دربار هر وخت کې کولاو دی. بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبرو بت پرستی بازا، ای در گئے ما در گئے نو امیدی نیست، 100 بار اگر تو بشکستی بازا. در رب د در نه چغ راوالی کی چې انسانه تا ډېر ژوند تېر که په دنیا کې، ډېر اتار او چړاو راغلی دی ستا په ژوند کې، ډېر ګناهونه به دې کړي، ډېرې کمزورۍ به راغلي. بېشکه ته ما یو کمزوری سیسټم پیدا کړی، یو کمزوری مشین مې پیدا کړی. په مشین کې خامخا کمزوري راځي، خو زما در تا ته کولاو دی د قبولیت. ته خو راشه یو ورځ، ته خو راشه یوه شپه، ته خو ما ته یو اوښ قطوې که کنه. حدیث کې راځي چې یو انسان د هغه د دریاب د زګ عمره ګناهونه کړي، خو چې کله دا انسان رب ته د کائناتو دی خدای ته یوه اوښ قطوې کړي، نو الله جل جلاله د دې انسان دا ټول ګناهونه معاف کړي. دغه در نه اواز کېږي چې که 100 ځله تا توبه ایستلې ده،
سل زله دې توبه ماته کړې ده بیا هم راشه زه به چې کوم دی نو رحیم او غفور یم زه به ستا ګناهونه هغه وبخم او زه به تا جنت ته داخل نو دا د مغفرت دا د عتق من النار ځان بچ کول د جهنم نه د هغې ورځې او شپې را روانې نو قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد وفرمایا وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر چې دا په دې کې عبادت کول داسې دي لکه یو انسان هغه چې په نورو ورځو کې 83 سال او څه د پاسه میاشتې عبادت وکړي نو د دې یوې شپې عبادت چې کوم دی نو مقابله هغه نشي کولی او بیا چې مقابله نشي کولی نو علماء کرام وایي پکار انسان له دا دي چې په دې اخیری عشره کې د خپل وس مطابق لږ څه ورکړي صدقه ورکړي که یو پرې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو الله جل جلاله دغه د زرو میاشتو د عبادت نه سیوا چې کوم دی نو په هغې باندې قبلی که یو ځل ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله جل جلاله داسې دا قبلی لکه چې دې 83 سال او 4 میاشتې چې کوم دی نو د څه کړی د عبادت نو دا ټول څیزونه زمونږ مخې ته زمونږ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیش کړي او بیا په دې ورځو او شپو کې یو څو کارونه کیږي تاسو توجه غواړم دا خبرې واورئ یو څو کارونه کیږي الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې یو خو د دې ورځې او شپې فضیلت دا دی چې الله جل جلاله پکې قرآن نازل کړی دویم دا چې په دې کې ګوره فرشتې د اسمان نه نازلیږي او کومه فرشته نازلیږي حضرت جبریل علیه السلام د اسمان نه راځي لاندې ځمکې په دغه شپه باندې چې کله لاندې اسمان ته راشي نو دومره فرشتې وایي د ځان سره راکوزي کي چې دا ځمکه پې تنګه شي په هغه فرشتو باندې دومره رحمتونه د ځان سره راوړي د دې وجې نه لیلة القدر ته لیلة القدر هم وایي چې د قدر معنی تنګي ده نو دا ځمکه تنګه شي په دې رحمتونو دومره ډېر رحمتونه د ځان سره راوړي او حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو انسان عبادت کوي په دې شپه کې نو دا فرشتې ور سره سلام کوي که څوک هسې ناستي نو یو روایت کې راځي چې دا عامې فرشتې ور سره سلام کوي او که څوک ذکر کوي نو حضرت جبریل علیه السلام د دغه کس سره سلام کوي او وایي که څوک په دې کې خوب عبادت کوي ټوله شپه روڼکي نو الله جل جلاله په دې انسان باندې په خپله سلام رالیږي نو چې الله جل جلاله د طرف نه په یو انسان باندې سلامتیا راشي چې ته زما د طرف نه په امن کې ګرځه او مزې او چرچې کوه نو د چا پلار به هغه ته څه ووایي د الله جل جلاله په ذات باندې یقین هم پکار دی حضرت امام رازي رحم الله وایي یو ورځ داسې روان و نو یو دوه زمینداران د پټي غاړې ته ناست وو په وله کې اودس کوه نو د یو دی بل ته ووایي چې یاره صیبه دا خو یخې اوبه دي او په دې باندې مونږ اودس کوو یا به زمونږ دا مونځ خدای قبلی او یا به یې نه قبلی یا به دا مونځ زمونږ قبلی یا نه قبلی خوښه رې نه چې ایسته یې پرېږدو او جنت خو چې کوم دی نو زمونږ د امام چې کوم دی د کلي امام رازي هغه له به خدای ورکوي امام رازي ډېر لوی عالم تېر شوی دی لوی مفسر د قرآن تېر شوی هغه له به یې خدای ورکوي او مونږ پته پکې نه لګي دی بل ورته وایي چې ګوره داسې چل دی چې ما د دقې ملا صاحب نه اورېدلي دي چې جنت الله جل جلاله دومره لوی پیدا کړی دی چې کله پکې اس ته وخیږي او وایي چې زما دا اس ته تیزه منډه ووایي نو چې د دې انسان څومره نظر رسي نو یو قدم به د دغې اس د هغې اخري چې کوم دی نو نظر پوري اوس ته ماته ووایه چې ته وایې چې دا مونځ نه کوو د یخې اوبه باندې اودس نه کوو نو دا دومره لوی جنت چې الله جل جلاله پیدا کړی دی او زمونږ د کلي نه صرف هلته کې څوک ځي امام رازي ځي نو په دې دومره جنت باندې به الله جل جلاله څه کوي خو خبره داسې نه ده خبره دا ده مونځ هم کوه په دې یخو اوبو باندې اودس هم کوه دا دومره لوی جنت چې پیدا کړی دی هغه به هم ورننه باسي او ما او تا به هم ورننه باسي ځکه په دومره غټ جنت چې کوم دی نو امام رازي څه کوي امام رازي رحم الله وایي زه سیټ ته ولاړم او سیټ ته شوم ومې جړل چې الله دومره لوی ایمان د دې زمیندارانو له ورکړی دی کاش چې دا ایمان زما په دې زړه کې موجود د الله جل جلاله په ذات باندې یقین اوس نن سبا خو د زمونږ انتها دې ته رسېدلې ده چې یو انسان هغه له یو ټکی نه ورځي امام رازي لوی محدث مفسر لوی فلسفي تېر شوی دی د اسلام رڼا تېره شوې ده خو هغه وایي کاش چې زما د دې زمیندار په شان ایمان
مونږ چې کم دی نو ایله سپینې کپړې واچو نو مونږ وایو په دنیا کې زمونږ نه لوی سړی بل نشته دی. ګوره چاله 10 روپۍ 100 روپۍ ورکو نو خپله کپړه 300 داسې ټک وله ورکو وایي زما نه لوی صدقه ورکوونکی نشته دی. یو پیر چېرته په جومات کې د جمع سره مونځ وکړو نو مونږ وایو لوی زبرګ زمانه نشته دی. نه نه دا زبرګي ګوره ډېره لویه ده، دا ډېر ګران کار دی. ځان الله جل جلاله ته نږدې کول دا ګورې سخته غواړي. لہذا د دغې دپاره زموږ سره دا وخت راغلی ځان په الله جل جلاله وبخو. دا فرشتې راځي سلامونه کوي، جبریل امین په خپله سلام کوي. حدیث مبارک کې راځي چې هغه انسان ته ښکاري نه چې دغه جبریل امین راغی او زما سره لاس میلاو کړو، خو دا انسان دی په دغه شپه عبادت شروع کړي که چېرې 3 نشانې په ده کې رالی دی د پوهه شي چې زما سره جبریل سلام کړی دی. اولنۍ خبره دا تقشعر جلدو چې ده باندې غونه کله ځیږ شو، په ده باندې کله ویښته ودرېده، په ده باندې کله رپرپی راغی، دا انسان دی وګڼي چې زما سره جبریل سلام کړی دی. تدمع عیناه چې کله د دې انسان د سترګو نه اوښکې روانې شوې په دغه شپه باندې، دا انسان دی وګڼي چې زما سره جبریل مصافحه کړې ده. او چې کله دا انسان یرق قلبو چې کله د دې انسان زړه نرم شو، دا انسان دی وګڼي چې نن زما سره جبریل امین سلام کړی. وای په دغه شپه باندې دومره لوی فرشتې، دومره تعداد کې فرشتې لاندې ځمکې ته راځي چې د سحر کله انور راوخیږي نو انور به تت تت ښکاري، صحیح به رڼا نه کوي. وجه یې څه ده؟ وجه یې دا ده چې دا فرشتې کله سحر بیا اسمان ته خیږي نو د دوی دا وزرې دومره ډېرې چې زموږ نظرونه چې کوم دی نو هغه د هغې په منځ کې حایل شي د نور او زموږ د نظرونو، نو هغه نور موږ ته نه ښکاري. خو لیکن یاد ساتئ اخیری خبره عرض کوم چې دومره لوی اجر پې ورکوي نو یو څو کسان داسې دي چې د هغو مغفرت الله جل جلاله په دغه شپه باندې نه کوي. څومره عظیمه شپه ده. 4 جنډې وایي دوی ځان سره راکوزي، یو په بیت المقدس باندې ودرئ، یو چې کوم دی نو په بیت الله شریف باندې ودرئ، یو په روضه رسول صلی الله علیه وسلم باندې ودرئ، یو په طور سینا باندې ودرئ. او بیا دا فرشتې په ټوله دنیا کې خورې شي چې څوک عبادت کوي د هغو دپاره دواګانې غواړي. او الله جل جلاله فخر کوي دې فرشتو ته وایي تاسو ما ته وایي چې انسان مې پیدا کاو چې دا به لاندې ځي او خون خرابه به کوي، تاسو ګورئ زما دا بندګان څوک جاړي، څوک په قیام کې، څوک په سجده کې. الله جل جلاله په ما او تا فخر کوي په دغه شپه باندې. نو چې کله یو انسان هغه دا فرشتې خوري شي خو یو څو کسانو ته ګورئ مغفرت نه کوي. په هغې کسانو کې متعدد حدیث کې اوږد تعداد دی، خو زه خپل مناسبت سره درته یو څو خبرې کوم. یو هغه سړی وایي الله جل جلاله نه بخي په دې شپه باندې چې کوم یو انسان نه مور او پلار ناراضه، دا انسان د ځان اوچت کړي او راخلاصېږي. دا د ځان چې کوم دی نو دا د ملا هم جوړ شي، دا د مفتي هم جوړ شي، دا د لوی تبلیغي هم جوړ شي، دا د حاجي هم جوړ شي، دا د لوی معتمر جوړ شي، دا د دنیا د ټولو نه مالدار او سخي سړی جوړ شي. خو چې د کوم یو انسان نه مور او پلار راضي نه دی د الله جل جلاله په نسبت باندې د دې د سر نه څه مقام نشته. لہذا که ځان بخل غواړئ، خاص کر دې نوجوانانو ته وایم، دې نورو ته هم وایم مشرانو ته، که ځان بخل غواړئ نو که هر څومره غلطۍ هم کړلي د خپل مور او پلار نه ګورئ د هغې غلطو معافي وغواړئ. رب ولې وایي چې زه به درنه هله راضي شم چې خپل پلار او مور درنه راضي شي. نو لہذا یو خبره دا په ذهن کې کیدی که د چا مور او پلار د هغه سره اوسیږي او که د هغه سره نه اوسیږي، په دواړو صورتونو کې هغه خپو ته لاړ شئ، د هغه قدمونه ښکول کوي، د مور قدمونه ښکول کوي او د هغو نه معافي وغواړئ. ګوره یاد ساته چې هسې نه د دې عظیمې موقع نه چې کوم دی نو موږ محرومه شو. دویم کوم سړی چې د هغه په کور کې بوتان پراته او هغې ته عبادت کوي، پته ورته نه تصویران لګېدلي څه لګېدلي او دی لګیا دی ځان لمونځ کوي، نو د دې سړي هم الله جل جلاله مغفرت نه کوي. او دریم چې کوم یو انسان شراب څکي نو د دغه انسان هم الله جل جلاله په دې شپه باندې مغفرت نه کوي. لہذا موږ له پکار دا دي چې د دې شپې اهتمام وکړو، دا شپه ژوندۍ کړو. کومه یوه شپه ده حضرت ابن عباس رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه، خبره مختصر کوم، چا پوښتنه وکړله چې دا کومه یوه شپه ده؟ ابن عباس رضی الله عنه ورته وی ګوره زما ذهن دا وایي چې دا 28مه شپه ده. وی څنګه؟ وی ګوره د 100 تعداد چې دا 100 عدد چې کوم دی په دې کې لوی کمال دی. وی څه کمال دی پکې؟ وی ګوره الله جل جلاله ځمکې څو پیدا کړلي؟ وی
اسمانونه سو پیدا کړلی و طوافونه د کعبه سو پیدا کړلی و د انسان د پیدایش مراحل سو پیدا کړلی وی ښا نو چې په دې 7 عدد کې څه کمال شته نو لہذا دا 27 شپه ده ویشتمه شپه ده وی بل څه دلیل څه شته وی او د قرآن نرته دلیل پیش کوم په قرآن کې الله جل جلاله د لیلة القدر دا لفظ دا 3 کرته ویلې ده او په لیلة القدر کې 9 الفاظ دي لام یا لام تا الف لام قاف دال را دا 9 الفاظ دي تقریبا نو چې 3 ځله وي نو 3 نمي 27 نو لہذا د دین معلومه دا شو چې دا رمضان المبارک دی اخیری اشره کې په ویشتمه شپه باندې الله جل جلاله دا د قدر شپه ده او دا د عزت شپه ده نو لہذا ټول په دې کې عبادت وکړو په شوق او ذوق سره او دا داسې نه چې یوازې په ماښام کې دا عبادت یا د تراویح په ټیم کې دا عبادت نه سلام هي حتی مطلع الفجر په دې شپه کې الله جل جلاله رحمت فرشتې رالیږي د انسان دعاګانې قبلوي او اوازونه کوي وایي څوک شته چې د ما نه وغواړي چې زه وله قبول کړمه تر کوم وخته پورې هي حتی مطلع الفجر د سبا د راختو پورې په دې کې چې کوم دی نو الله جل جلاله دا دعاګانې قبلوي د انسان هغه بیړه پار کوي الله جل جلاله دې موږ له د ژوندی کولو توفیق را نصیب کړي انشاءالله کوشش هم کوو چې په 27 رمضان المبارک کې په دې جومات کې موږ دا شپه روڼ کړو چې څومره افراد دي نو هغه که د لرون دي او که د نږدې دي نو ځان به مسجد ته راورسوئ تراویح نه بعد به انشاءالله عبادت کوو چې الله جل جلاله زموږ په ژوند کې دا مبارکه شپه دا چې کوم دی نو راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین